نو په دې خېټه کې چې کوم ماشوم دی د دې نطفې الله تعالی ته پته وي دا کومه نطفه چې وي چې د دې نه به نارینه پیدا کیږي کو زنانه به پیدا کیږي دا به ښکلي وي که خراب به وي دا به د کمې مودې پیدا کیږي کو دا به د پوره مودې پیدا کیږي دا به پوره پیدا کیږي کو دا به نیمګړې پیدا کیږي بعضې وخت کې داسې وشي چې ماشوم لا برابر شوي نه او ماشوم پیدا شي نو په دې هم الله تعالی خبردار دی چې دا به د څومره مودې پیدا کیږي او د دې هم الله تعالی ته پته ده چې دا شقي دی او کو سعید دی بدبخته دی کو نیکبخته دی د ده خاتمه وه چې کوم دی په کفر باندې کیږي کو په اسلام باندې به کیږي نو د دې ټولو خبرو الله تعالی ته پته ده انسان ته د دې پته نشته دی اوس دلته کې به سوال پیدا شي چې د الګ او د جینۍ پته خو اوس په الټراساونډ باندې لګي چې دا الګ دی او کو جینۍ ده نو هغه د 4 میاشتو نه پس پته لګي د نطفې پته چاته نه لګي چې د دې ساس کې نه به الګ پیدا کیږي کو جینۍ پیدا کیږي او کو دا پته ولګي دا خو نه لګي خو مثال په طور دومره هغې معلومات کولی شي د 4 میاشتو نه پس چې دا الګ دی کو جینۍ ده دا په خېټه کې یو ماشوم دی کو 2 ماشومان دي پکې نو دی خو الله تعالی ته پته ده خو الله تعالی بغیر د آلو الله د هیڅ آلې محتاج نه دی او ډاکټران چې معلومي نو هغه په الټراساونډ په آله باندې معلومي بل دا چې هغې ته دا پته خو نه لګي چې کله دا لا اوبه د دغې اوبو پته ورته نه لګي چې د دې نه به نارینه پیدا کېږي کو زنانه به پیدا کېږي او بل دا چې د دې پته خو ته نه لګي چې دا به نیکبخته وي کو بدبخته به وي د ده خاتمه په کفر سره کېږي کو په اسلام سره به کېږي خو د دې ټولو خبرو پته دا واحد د الله جل شانه ذات دی چې هغه ته ده او هغه په دې زړه باندې لیکلي د انسان به څومره ژوندي دی به څومره خوراک کوي دی به څومره څښاک کوي دی به څومره هوا استعمالي بعضې وخت کې داسې وشي چې د خوراک مراک نه دی پرېوځي خو هوا باقي نو خلک وایي یاره دواګانې ورته کوی د خوراک نه پرېوتې دی خوراک مراک نه کوي خو ژوندی دی نو د دغه سونه لا باقي د چې کوم اکسیجن په دنیا کې د ده لپاره مقرر دی د ده په تقدیر کې الله تعالی لیکلی دی چې دی به دومره سونه راکاږي دومره مقدار سره اکسیجن به دی راکاږي نو هغې لا پاتې وي نو د دې ټولو خبرو نه خبردار دا واحد د الله جل شانه ذات دی چې هغه ته پته لګي نو کوموي مطلب دا چې دا رحم دا ماشوم به د کمې مودې پیدا کېږي او که نه ځکه چې د کم نه کم مدت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې 6 میاشتې دي چې د 6 میاشتو نه کم پیدا شي ماشوم د 6 میاشتو نه کم نه پیدا کېږي پوره ماشوم کم نه کم 6 او عام د رواج مطابق دلته کې د 9 میاشتو د 10 میاشتو پورې ماشوم په خېټه کې ایساریږي بیا پیدا شي او د امام صاحب په نسبت باندې د زیات نه زیات مدت 2 کاله دی تر 2 کالو پورې ماشوم په خېټه کې ایسارېدلی شي یو سړی وفات شو او 2 کاله پسې ماشوم وشو نو د دغې ماشوم نسب به د دې پلار نه حسابېږي ځکه چې امام صاحب تر 2 کالو پورې ماشوم د مور په خېټه کې ایسارېدلی شي د بعضو امامانو په نسبت باندې 4 کالو پورې ماشوم په خېټه کې ایسارېدلی شي امام ضحاک رحمت الله علیه د یو ډېر لوی بزرګ سړی تېر شوی دی دی 4 کاله پس پیدا شو 4 کالو پورې دی د مور په خېټه کې 4 کاله زندګي تېره کړې ده چې کله پیدا شو نو مخامخ غاښونه یې راختلي او خاندلې نو خلکو دا خو ضحاک دی دا خو ډېر خندېدونکی دی د بعضو روایتو مطابق تر 7 کالو پورې ماشومانان دا د مور په خېټه کې پاتې شوي دي خو زموږ امام صاحب وایي دغه کرامات وو عام طور دا تر 2 کالو پورې امام صاحب وایي د مور په خېټه کې ایسارېدلی شي نو کله د کمې مودې پیدا شي کله چې کوم دی د پوره مودې نو الله په دې خبردار دی الله ته د هر څیز اندازه معلومه ده او الله ته پته ده عالم الغیب عالم دی په غیبو باندې غیب څه ته ویلی شي هر هغه څیز ته ویلی شي چې هغه د هغې ادراک د هغې معلومېدل په خواص خمسو سره یعنې په خواصو سره نه کېږي په سترګو سره هغه نشي معلومولی په ژبې سره په پوزې سره په غوږ سره د هغې علم ته نشي معلومولی هغې ته غیب ویلی شي یعنې د قبر حالات د انسان په سترګو په پوزې په خولې او په لاسونو په دې سره نشي معلومولی د جنت او دوزخ حالات نشي معلومولی دا ټول په غیب کې راځي
الله تعالی ته ټول معلوم دي. که یو سړی په پټه باندې خبره وکړي هغه هم الله تعالی ته معلوم دي، او که یو سړی په ښکاره باندې خبره وکړي هغه هم الله تعالی اوري او الله تعالی پې خبردار دی. جنگ بدر نه چې کله کافران لاړل او نبی صحابو چې کوم دې کسان گرفتار کړل نبی علیه السلام، نو په هغې کې د نبی علیه السلام تر عباس رضی الله عنه د گرفتار کو. نو نبی علیه السلام بیا د هغې نه چې کوم دی جرمانه اغستله، جزیه دې اغستله. نو عباس رضی الله عنه ته ویل چې ته به خپله جرمانه هم ورکوې، خپله فدیه به هم ورکوې، او تا د خپل ځان سره رویرونه راوستي دي د هغې پیسې به هم ورکوې. دا د نبی علیه السلام تر عباس رضی الله عنه. نو عباس رضی الله عنه ورته وویل چې د الله پیغمبره ته چې دا دوره جرمانه په ما باندې ږدې، نو ما سره خو دوره پیسې نشته دي، زه به ولې سوال کوم، ځکه زما پیسې هم دي، زما د رویرونو هم دي، او تاسو وایئ چې ته به خپلې هم ورکوې، د رویرونو به هم ورکوې، نو دوره پیسې خو زما سره نشته دي، نو زه به ولې سوال کوم. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل وي ته چې کله راتللې او تا په تکه توره تیاره کې په شپه کې د شپې په توره تیاره کې ته کوټې ته ورننوتلې او د فضل مور له دې غسره ورکړو او تا ورته وایي چې دا سره د ځان سره سنبال کېده، خو زه چېرې واپس رانلمه نو دا به خرڅ کړې او دا په وړو باندې لګې، وړو له په خرچه مرچه کوې، نو تا سره خو دا دوره سره شته دي او ته ما سره څه نشته دي. نو عباس رضی الله په خندا شو، وي تا ته خو پته نشته دی. نو عباس رضی الله وایي چې دا خو په دغه ټایم کې خو صرف زه وم او زما بیبي وه د فضل مور وه، نور څوک نه وو په دغه ټایم کې. وي الله تعالی خو در سره و که نه، الله تعالی ستاسو هغه پټې خبرې واورېدلې. نو الله تعالی که یو سړی په دمه باندې خبره کوي په هغې هم الله تعالی خبردار دی، او که یو سړی په پټه باندې خبره کوي هم پې الله تعالی خبردار دی. که یو سړی د شپې پټ دی نو هم الله ته معلوم دی، او که دروازې ښکاره دي نو هم الله تعالی ته معلوم دی. یعنې نه دې د شپې څوک پټېدلی شي د الله نه، او نه دې دروازې